بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب چوټې په حالات 100 وخت رو کړی دی تو اهم مسائل دي. پاک یوه مسله ده د مړی د وړلې روړلې، څوک یې دوبۍ ناروغري، څوک یې د کراچۍ ناروغري، څوک یې د دې اویزونه بل دوی ته منتقلوي. بنیادي سوال دا دی چې دا مړی دره لرې وړل روړل جایز دي که نه دي، او په دا کښې څه قبایح دي او څه محسنات دي پکښې. په دې خبره باندې مفتي صاحب تاسو ته هغه د مذهبي وضاحت کوي. بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الامی. مفتی صاحب الله پاک ته په دا مجلس کې خیر برکت وچوي. امین امین. دغې مسالې په باره کښې چې مړی د یوه ځوی نه بل ځوی ته وړی شي که وړی نه شي، دغې په باره کښې د میرزا کبیرینې دوې رایې دي. ځینې کسونه دا لیکلي دي چې 2 میله تقریبا 3.5 کیلومتره په دغې باندې خو د ټولو اتفاق دی چې دا راوړی شي، خو په دا نه د پوسه یې بیا نشي وړلی، په 3.5 کیلومتره نه په دا نه پوسه نشي وړلی. او دوی فرمایي چې په دا نه زیات وړل دا مکروه دي. او دا کیسه صاحب هدایه هم لیکلې ده او فتح القدیر هم لیکلې ده، حاشیه ابن عابدین هم لیکلې ده، دغې کسونه دا اخیستې ده، دور هر اخیستې ده. او مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله په امداد الفتاوا کښې هم دا اخیستې ده چې نشي وړلی. البته بیا چې کومې دغې کسونه دا رایې کړي دي چې نشي وړلی، دا وړل که چیرې چا وکړل دا مکروه تنزیهي دي که تحریمي دي. نو دغې په باره کښې هم کتابه لیکلي دي چې د دغې ځینې کتابونه خو دا معلومېږي چې دا مکروه تحریمي دي، خو شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتو هم د فتاوا عثمانیه دا معلومېږي چې دا مکروه تنزیهي دي، تحریمي نه دي. یو خبره خو دا ده. بله خبره دا ده چې ډېره کبیرینې دا لیکلي دي چې مړی وړی شي. او دا کیسه صاحب بحر الرایق هم لیکلې ده، علامه شرم ملالي رحمه الله هم لیکلې ده، او نور دغې نه سوا مفتی خلیل احمد سهالنپوري رحمه الله او حضرت شاه ولی الله رحمه الله مطلقاً لیکلي دي چې مړی د یوه ځوی نه بل ځوی ته وړی شي. اصل شي خبره دا وه، او علامه قاضي خان رحمه الله بزازیه دغې هم باقاعده لیکل کړي دي چې وړه شي. نو اصل شي خبره دا وه چې د حضرت عایشه رضی الله عنها چې کله ورور وفات شو، بیا چې کله یې وروړ، دوی ورته وویل چې که چیرې دا کیسه د مو په لوڅ شوی، مو دی ولته ښخ کړی وی چې چېرته دی وفات شوی و، او دا په شام کې چې وفات شوی و. او چې کوم کسونه یایي چې دا مړي وړل جایز دي، دی فرمایي چې 15 صحابه داسې دي چې په هغې کې 10 مبشره حضرات هم موجود دي چې آی منتقل کړي دي، او تقریبا په هغې کې په ټولو نه لوی جلیل القدر صحابي حضرت سعد ابن ابي وقاص دی او حضرت سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه دی، که فرمایي چې دغه د مدینې نه بهر په مځکه کښې تقریبا 20-25 کیلومتر فاصله وه چې ولته دغه وفات شول. فحمله د هغې ځوی نه روړل مدینه ته، او یایي چې وکانه بمحضر من الصحابه والتابعین من غیر نکیر، په هغې ټیم کښې دا د صحابه په دور شوي بغیر نکیر موجود وي او روړل، او په دغې باندې د جنازه هم وکړله او دغه منتقل کړه. لہذا که جایز نه وای بیا دغه داسې نه وای کړي. او دغه نه مسوا 3 صحابه نور هم دي چې د خپل ځوی نه منتقل کړي دي. او په ټولو نه دغه فرمایي چې غټه خبره دا پیښه شوه چې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې کله وفات کېده، هم بیا یایي چې د خو فقهای سبا شوه، په هغې صحابه کښې و چې هغو فتوا ورکوله، او دی چې دا وصیت وکړ چې الله یدفن بها، چې مو په مکه کښې نه ښخوي، و ان یدفن بصرف، او مو صرف ته وړي چې چېرته حضرت میمونه رضی الله عنها دفن دو هغې ځای ته به وړي. و فرمایي چې دا فوتګي کله شوې وه، په هغې ټیم کښې ګرمي سخته وه، وایي چې دا ډېر د بډېوله سړی و. وکانه رجلا کتابه لیکلي دي چې بادیان، خشي لیکلي دي چې بادنن، موږ خلک ورته چې باده باډې وه، دا غټه باډې وه، سیرتمان و. فغلبهم الحر، او ګرمي سخته وه، دی هغې صرف ته منتقل نه کړه، ولته یې ښخ کړه. او دې فرمایي چې که چیرې دا ناجایز وای، دو دا وصیت نه وای کړی.
نو به هر حال د خبرې مقصد دا دی چې علما فرمیلي دي په ټولې نه غټه واقعه یې چې داسې پیښه شوه چې کوم کسونه یې چې جایز دي چې مفتي محمود صاحب رحمه الله په کراچۍ کښې وفات شو او د کراچۍ نه یې عبدالخیل ته روړ او مولانا غلام الرحمن صاحب غلام الله خان صاحب په امارات سے وفات شو حضرو اٹک ته یې روړ او مفتی علامه یوسف بنوري صاحب په راولپنډۍ کښې وفات شو کراچۍ ته یې یوړ او په ټولې نه غټه خبره دا ده چې مولانا یوسف کاندلوي صاحب رحمه الله په لاهور کښې وفات شو لاهور نه یې مسجد نظام الدین اولیا ته یوړ او دا د حضرت شیخ الحدیث صاحب په رایې یوړ او په خپله شیخ الحدیث صاحب یې چې په ده جنازه وکړه په انډیا کښې او د پلور سره مولانا الیاس صاحب رحمه الله سره یې شاخ کو سپرد خاکی کو نو دې فرمایي چې دا کوم روایات چې در دریمي چې یاره دا یې منتقلولی نه لکه شهدای احد فرمایي چې ا د مجبورۍ د وجې نه وي قصون ډېر وي په یک پلور باندې وړل د هغې مشکل وي دغې وجې نه ولته شاخ کړل او شهدا یې چې په کوم ځای باندې وفات شي ولته چې شاخ شي دغې نه مسوا که چیرې غټه خاطره یې دغې دا وه د وړلې چې بدن بیا بیکې د خروپېده و او 20 تر 20 حده پوره سفر نه دی په 12 غنټې کښې رسېدی شي نو نو دوی فرمایي چې که چیرې د داسې مجبورۍ د وجې نه چې د قبرستان یې کیوشي جرأت کول یې سړي ته ارسون شي ورتاک سړي ته ارسون شي داسې کیسې له وجې نه که منتقل شي نو مستحب خو دا ده چې ولته د شاخ شي خو که د دغې وجې نه منتقل شي نو د انتقال یې جایز دی.